ما اوس ټول واوري لږ به زه تا نزدګیر شو لږ تو سره نزدګیر شو صحیح بس ډېر ما دې چې ما وزور اول خو تاسو ټولو زه شکریا ادا کوم چې څومره دلته مشران راغلي دي موږ کوم ځوانان وروڼه دي اول خو په دې خبرې باور وکړو چې عبدالخالق په ژوند کې هیچا سره باد نشته دی او نه ما سره هیچا باد شوی دی او په دې خبرې هم باور وکړو چې عبدالخالق هیڅ کله چا سره بغض کینه نه ساتي او که ساتي هغه سړي سره کله زه وساتم چې هغه د خلکو دپاره یا د علاقې دپاره یو مثبت سوچ نه لري خو مستقل هغه سړي سره زه هم بغض کینه نه ساتم چې هغه کیدای شي هغه سړي څه مجبوري چې هغې تو سره یې ما لږ یو ډېر وخت به تېر شوی خو چا سره چې له ستا زیات شوی دی چا سره زیات نه دی شوی زه علاقې کې چا سره باد نه لرم نه ما سره چوک نه لري موږ بغض کینه صرف یو سړي سره هغه وخته پرې چې څو پرې هغه سره د مو علاقې کارونه تړلي وي چې هغه د علاقې کارونه نه کوي چې کله هم هغه سړی بیا د علاقې په پیور کې راشي علاقې دپاره مثبت سوچ وکړي بیا هغه هم د ما مشر یا دی ما ورور یا دی زه نن تاسو ته راغلم دې وجې نه چې تاسو هم خپل سوچ کې لږ بدلون راولو دې عمومي نیکونو ژوندونه دلته خاورې کړلو بیا اوس یې پلرونو داسې وخت ډېر زیات وخت تېر شولو کیسې موږ ته پاتې دي کیسې د موږ واورو چې پلني داسې دښمني تېره کړه پلني داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه خو ته یقین ولره نن هغو خلکو قبرونو ته یو الماسیه نه ځي دغه کلي به دلته ډېره یو وریا یو به نږدې خو داسې وخت چې ډېره به وریا نه وي خو تاسو یقین ولره داسې الماسیه به ونه کړي چې هغه خپل نیکه ته ریګولر چې ته جمعې شپې لوړې دا وایي کړي داسې بچای به ونه کړي چې هغه ریګولر چې ته خپل پلور ته لوړې دعاګانې ورته کوي که نه نو بیا داسې سوچ مطلب دا دی بیا داسې کارونه چې څه وخت بعد بیا د مو بچای د مو ورور د مو تره زوی مو قبر ته دعوت ته نه رسي نو بیا د داسې کار بنیاد زه ویلې کېږدم هغه شی بیا مو په قبر کې هم زیروي یقین ولرو مرګ یقیني دی او دا ژوند دلته څه موږ تېرو دا یقیني دی چې څو په وخته پرېږدموي خو موږ تاسو بدلون په دې وجې نه رسي چې موږ تاسو سوچ نه دی هغه اوسه پرې مثبت نه دی کړی ماته یو ښه سوچ مو نه دی شروع کړی بل ښه کېږي موږ په خفه کېږو موږ علاقې څومره مشران دي تاسو ته پته شو دفتر ته څه ټایم راشي تو ته به خپل مشران په ښه تعداد کې میلاویږي زموږ مشر ته بیا د علاقې و د هغه خبره شي د ټولو خلکو خبر شي بیا هم هغه مشر یو تو ته لیوني نه یی یو تو ته چې تا لایا دی یو تو ته هغه الټا تو ته مشکلات جوړوي په دفتر کې یا په قوم کې یا په کلي کې یا دا داسې شیان دي چې ماته دې سره زموږ علاقه ترقي خوند نه لري دغه علاقې کې زه یتیمان کس چې د ما یتیمان څنګه رکټه کېږي تاسو ته به احساس وي او به نه خو ما ته احساس شته دی زه د سکول ته خپله راغلم چې ما ته د دغې علاقې د یتیم هم احساس دی چېرې دغې علاقې کې چې کوم یتیم رکټ کېږي هغه بې تعلیمه او بې ترتیبه رکټ کېږي و د هغه یتیم دپاره زموږ خیال نشته دی دلته یتیم نه دلته چې زموږ کوم بچي رکټه کېږي هغه هم بې یتیمه رکټه کېږي ماته هغه هم یتیم په شانتې په وا چې دي چې هغه ته تربیات میلو نه شي هغه ته سبق میلو نه شي هغه چې بیا کوم ماحول ته لوړ شي هغه یتیم څه یلی نه شي څه کولی نه شي د علاقه ډېره ظلم و زیاتي والی دی څه ظلم زیاتی مو په خپله کړی دی او څه ظلم زیاتی را سره بل چا کړی دی او څه ظلم زیاتی څه پاتې د هغه را سره حکومت یا کړی دی موږ چې کوم هم راټولونې وي دا راټولونه هم همیشه دپاره دې دپاره یې سره موږ علاقې ته خیر راولو چې کوم ټایم کې د موږ علاقې ته موږ راټولونه خیر نه وي نو تاسو ته موږ دا درخواست چې تاسو بالکل ما راټولېږو پټون د والي نه بل د والي نه بل د والي نه خو چې کوم راټولونه څه ته پوه شي چې علاقې ته خیر رسي الیکشن نه مخکې ښه شو دا سوچ و چې یاره دا وټونو خبره دی وټونو دپاره کې دا ځان دپاره لګی دا هغه دی دا اوس خو الیکشن نشته دی که نه الیکشن په وخت کې هر سړي ته یې موږ ړنګ کو ړنګ لیدلی شو هر سړي ته یې موږ توانونه لیدلی شو الیکشن تېر شو شپږ میاشتې وشولې چوننګ رړولی دی څوک بیا پوښتنې ته راغلي دي کوم مشران څه کلي ته برتو چې موږ ته بې ذمهوارۍ والې سړی دا ته پرې نه دی دی پرې دا حاجي صاحب دی پرې دا وکړي دا حاجي صاحب پرې دا وکړي دا وکړي هغه حاجي صاحب سره اوس ټایم یا نشته دی چې د کوم د علاقې خبره وه
نن سره زه تاسو ته د سره خبرې په دې وجه نه کوم چې همیشه دپاره یمو تاسو سره ټولونه وینه که کوم خلک نه بیا هغو خلکو ته یمو د خبره وکړو لکی گلی که یمو کور تو ټول ته پاته شد بوډي که کټاو دا ذکر راځه نه کوم په دې سره خو قسم زه تا کوم چې اوس پرې مو یو افسار ته نه دیلی چې یمو کور لاندې دی و تاسو د مو کور وکړو یو اوس پرې هغو ته پاته نه شدل خلک چې د کور شته دغې لکې که نشته و دا بیا څه ته وایم چې کله کې به ماته ولې مشکله نه زه یې تا کور خبره کوم زه دغه کور نه دی شاید په ټلیفون لګیم کله والا خامخا جوړ کړي چې د پلني غم کې د پلني غم کې د خپل کور خبره وکړه که نه ویلې ماته به مشکله نه ماته به ولې سخته نه چې زه افسر سره یو ځنه سړي سره سخته خبره کوم سخته وي خو داسې دی چې موږ ته احساس شته د څړانګ دیوالونو جوړول او بدول ډېره ګرانه خبره دی خو دا افسر ته نشته تاسو یقین ولرو تاسو کوم ټیم والا خلک چې دو ته احساس نشته چې تاسو په وړې خبرې باندې تاسو نه هغه ستنېږي خو څه غلطي مو تاسو کیا دي یو خو چې د سروي ټیم والا راشي تاسو ټولو سره غبال روان شو او بیا هغه خلک چې هغه که صحیح کار کوي مې غلطه و چونکې په یو ته وایي هر سړی تاسو بېلاو یو سړی به د کور والا نه هغه تاسو بېلاو هغه خلک چې دی ویلي بلکل تاسو ما دغه کسانو کې یو کس راشي ما بیل کړي هغه ځای ته ټولو به یو شک رسي چې یاره د دې استاد څه خپله خبره وه دغه بېلونې نه مو شاید دوره خراب کړو چې یاره ترکه کار تا کور سروي کې کېږي تا ته یو کس وایي که کور مو درته وکړو روپي راکړه که کور مو درته ونه کړو ارام یې درنه نه خلو که کور مو درته وکړو روپي راکړه که ته مو نه کړو ارام یې درنه نه خلو سبا سروي ټیم راشو کور په خپله وشو ته خو غریب سړی دی تا زبان خو بیا وختلی نه شي ته به یې هغه ته روپي ورکوې ما ته پاته دی چې دلته به چا روپي نه ایښستې خو ما ته خو ثبوت نشته دی او که په دې شي باندې رسو ما ته پاته دی چې د ځینو خبرو زور بیا دلته غریب سړي نه وځي کولی شو یلی شو هر ځای کې کولی شو خو ما ته پاته دی که زه یوه نیمه خبره وکړم زور یې دلته خلکو نه وځي زور یې اخ کلي نه وځي زور یې دغ کلي نه وځي زور یې تاسو ټولو نه وځي چې عبدالخالق ته ولې راټول دي د دې وجې نه ځینې خبرې بیا موږ کوو یا نه د خپله خبره زه ته مختصروم بوټونه تېر شولو یمو تاسو علاقه همغه دی که نه بیا رسي بیا یمو تاسو علاقه یې خلک بیا رسي خو ټول نظوري څو خبرې دي که چیرې موږ بلل د علاقې او د خلکو د علاقې مشومانو دپاره یې بیا تاسو ته زه دا یو درخواست کوم ما بیله ما پرېږدو ته یقین وله ما څخه که یو کس وي که نه ما خبرې ته چوک ښه یایي یا ښه نه یې ښه څه زه وکړم چې دا د ما د علاقې او د ما د کونډې بورې دپاره ښه دی زه به په بیله کوم خو که یې تاسو موجودګي سره یې نو زه به بیا داسې کم از کم مضبوط به وم چې یاره ما خبرې ته ښه چوک یایي چې دا یې ښه دی ما بیله ما پرېږده تاسو ما بیله پرېږدو که نه ما به داسې خاص شریف علاقې کې تاسو خپل حال لیدلی دی که نه کله خلک د چا خبرې کې هغه کې که نه بیا به داسې وخت راغلی چې بیا ماته دلته خلک خبرې ته نه رسي چې یاره مړه او خلکو سره خپلني او ته منډې کولې وکړه نه دا ول دی موبیله ما پرېږدو تاسو موبیله پرېږدو که نه تاسو سکولونه نه دي دا چوکه بدول نه غواړي ډېر وخت نه کېږي دا 3 کمرې دي دا 4 نه کېږي دا کمرې 5 نه کېږي دې کې به استاذ وي خو 20 کال نه دغه استاذ بدلا به نه کېږي دې کلي کې استاذ وي خو د بګه نه به دلته هغه چوک نه ځري تاسو پرې چې موږ تاسو دا خبره په خپله نه وچیتو دلته یې مو ته وړکې سبق یایي بل هېڅ چوکې نه هایي یقین ولره د کمانډین د کارنیل د پی ای او د تحصیلدار بچه به دلته 15 ورځې سبق نه وي 15 ورځې 3 ورځو ته به دلته د سکول کې ته نه پرېږدي هغه چې د مو بچي ماحول به خراب شي او د مو ته کې کټه کېږي وسړېږي ټولې علاقې کې چې د هسپتال شته دی ولې زه تاسو بیمارېږو نه د موړ کې زکام سینا شري پرژلی خوږ دا ولې نه کېږي و دې دپاره ولې هسپتال نه دی ضروري دی خو دې دپاره خو منډه نشته دی که زموږ ته علاقې روډ شوی دی څومره وخت تېر شو څومره مشران مو وبایللو څومره مشران مو سره دی اوس پرې دا روډ ولې نه پخېدلو خو چې کله تا هلته افسر راوستلو یک یې ګذاري تا افسر راوستو تا ټول قوم په بیسو ته یک یوه خبره وکړه ما ته دا ضرورت دی تا روډ یې وکړو که وایي نه کړو خو که هماغې ورځې ورته کماله چې خپلې حجرې کې ټکاله کړې وه او ما ورته ویل چې نه سرجي ورته زه هغه ځای ته څېرې راوریا دی میرباغ کې ټکاله کوو تاسو به ټولو تو ټکاله به د قوم په پیسو وه
او ما به څه ورته ویل چې سرجي هلته هر څه خرڅیل پرا دی سکول د کارته کړه دا ځوا درته ببل کوله یا ما ته د سلونګي کړې وه هغه نه بیا به دا روډ نه کېدلو رنګ کس هلته 3 کیلومتر روډ شوی دی 5 کیلومتر بیا یې چوالی دی خو که موږ بیا غام نه کړو هغه روډ دغه ځای ته نشي راتللی تر څو پورې چې موږ تاسو پښتنه نه بجلي شوې دی په دغه لارې باندې بجلي وخت دی تور نزون ته رسېدلی دی 40 میلیونه روپۍ په وتلي دي روپۍ خو چا خستې دي که نه تو ته بیا سکیم نه کېږي په دې تو په کاغذو کې بجلي راغلي دي تېره شوی دی پښې کلي لکي کلي دغو ټولو کې بجلي ټرانسفارمرې لګېدلي دي ښه د باده بجلي شروع دي په کاغذو کې اوس نه ډېر مخکې نه خو تو ته پاته چې تو بجلي څه صورت حال دی چا یې پوښتنه کړې دي تو علاقې نه پنډ راوځي پنډ بیا لګېږي بیا د پنډ پاته نه ته یې پوښتنه کولی نه شي یو کاس یې وکړي 200 ګرام ګڼو یا نه څه 200 ګرام یې په دې ته څه خبره وکړې تو خبرې ته چوک توجه یا نه ورکوي ویو یا نه ورکوي سره هم کاس دی که تاسو مو داسې ډېر یو که نه بیا به دغه کېږي پي ټي سی ایل ټلیفون کورنۍ کې مو سفر لرو هغه تغري ته دا پاته نه چې کالۍ کې مو څه روان دي څه نه دي روان بچي مو څه حالات دي څه حالات نه دي که مړی وشي هغه 3 ورځې بعد مو خبرو په دې نن مړی وشي بیا مړي سنبلونکي بیا سادې ته سړی شته بیا هغه ټلیفون کې نو دا دلته ژوند ډېر مشکل دی او دا مشکلات که کمول غواړو دا تاسو کمول غواړو زه نشم کومولی کومولی دا ټول خلک پوه که مشکلات زه نشم کومولی مشکلات تاسو کومولی شو او تر څو پورې چې موږ تاسو په خپله مشکلات کومونې ته توجه نه وکړئ تاسو خپله پوه شو ده که بیخي بې تعلیمه راکټه شولو بیخي بې ترتیبه راکټه شولو یار چوک د پښتنې والا سړی ته په اسلام آباد او پېښور په سادې پړشینور کې لرې نه زه اوس که څومکنه یا مسوزه یا لسیزه یا زیمس یا اپر یا سنټرال یا لور دا خلک که تاسو په خپله ځانونه نه بدلو که نه یقین والا قسم ستایم یو سړی غمخوری ته لرې نه یو یا نه لرې یو نه په قوم کې او نه د قوم نه بهر نه په سادې کې نه په پړشینور کې نه په پېښور کې او نه په اسلام آباد کې اوس کله ته یو یا غمخوری نه لرې بیا به ته وایي بیا به د حالات څنګه ترقیه کور کوي خو بیا څه عبدالخالق خبرې کوي بیا هغه ته دا ترقیه کور یې سره موږ تاسو ټول ته دا یې ځکه سم علاقې کې چې شکمان شي موږ تاسو غرونو کې کویلا شته دی موږ تاسو علاقې کې ښکلا شته دی خلک غواړي سره موږ دغې علاقې ته لاړ شو په چکر باندې افسر هغه غواړي چې دې علاقې ته لاړ شو خو روډونو مو دا ول دی چې زه روسیا مسخوتانه ټلیفون وکړم چې چا نه به ګاډه راخلم څنګه به ګاډه کوم کله خپل نه وي کله ملګري ته وایي کله بل ته وایي او تاسو ته راتګ هم زه ضروري محسوسوم په دې تاسو ما باندې یو حق شته دی هغه حق دا دی چې زه کوم شی محسوسوم که هغه دپاره زه کوشش ونه کړم ما نه به پوښتنه کېږي او زه تاسو ته قسم کولی شم چې عبدالخالق هېڅ کله یې تاسو په روپیو باندې یا د تاسو جیبونو ته یا د تاسو هغه ته دا سوچ نه شي چې عبدالخالق دونه روپۍ واخلي او زه دا واخلم ځکه چې زه غریب دی که څه کم از کم د چا حق نه وي سره زه د غریب زه د پیدل لاړ شم زه د په ځمکې کښېنم زه د بل سړي سره بل سړی ما سره شي سرې چای دی وڅښي ما سره ټیکاله وچې وخوري که نه خو کم از کم چې هغه ته زه رزق کوم هغه زه حلال راوباسم ما دا سوچ دی او تاسو ته زه دایم یو افسر هم په دې نه خفه کېږي نه کمانډین نه بریګیډیر نه ګورنر نه ای پی ای هېڅوک نه خفه کېږي چې کله ته د خپلې علاقې ته حق غواړې اول یې په نرمې غواړه په نرمې نه وي په سخت یې غواړه چې په سخت یې نه وي ورته لارې ته کښېنه لارې کې نه وي ورته دفتر ته کښېنه حق غواړه زموږ چې کومې مطلبې دي زموږ کورونه ړنګ دي هغو ته صرف زموږ کورونه ړنګ لیدلی شي هغه کې نن څه سیسټم شوی دی زموږ د نیکونو کوم سامانونه دی هغه هغو ته نشي لیدلی خو ته یقین ولره ابړیمېسه چې زموږ کومې روپۍ دي که نه چې هغه کې د غواو نه ونیسه د ګوډو نه ونیسه د ځمکو نه ونیسه د مو د هر چی شي روپۍ حق شته دی موږ صرف چې وکړو 14 کمرې ړنګې شي 1 لک درته وکړي خوشحاله یم خوشحالي کو بناکونه په دې چې هغه 1 لک روپیا مو ته پاتې چې مو غریب سړی چې خیلی هغه د کوټې جوړوي ته نه خلي هغه یې سره پنځو کړی د کاندور کارځای څه پړانه
که دا خبره ته ایسي ته کوې یا تحصیلدار ته کوې که نه ډېره معمولي ورته ښکاري دفتر کې په دې څه هغه دلته رسي نه هسې ته کله یو نیم کوټې ته زه دلته روان یو افریدي کوټې ته زه ننوتم اوس پرې ما زړه نه وایي چې باران هلته راټیټ شي ما دا احساس کېږي چې یاره ما کوټې کې خو چوک نه یمو خبرې مطلب دا دی که غمخوره چوک لرو نه او چې چوک را مخکې شي هغه ته بله کم ترقی کوي خو تاسو ته زه داسې یم تاسو خپل اتفاق ما ړنګوو تاسو خپل ناستی ما ړنګوو تاسو 100 روپۍ ټولولی شو خپل منځ کې 100 روپۍ واچوو 50 روپۍ ټولولی شو 50 یو سړی 100 روپۍ ټولولی شي 100 یو سړی نه شي ټولولی ما یې ټولوو اتفاق ما لنډوو اتفاق ته د روپۍ ضرورت هم نشته دی یې پټان ضرورت نشته دی خو اتفاق وي حکومت ته مو اوس ویلي دي که نه ما مطالبې 5 میاشتې تېرې شوې پی دلته نه رسي ګورنر راشي پړشینو کې ګورنر کاټ یې جوړې هلته شپه کې جی او سی ورته وایي چې د آرمي کوم مشر هغه راشي هغه اغزو کې دوره کړي اغزو چې هغه زوی ښه آبادي رنګ جو ته چوک تاګ نه خوښوي دا به کله رسي دا مو تاسو مو حکومت ویلي سره موږ کومې مطالبې دا ړنګ کورونه دا ړنګ د 50000 روپۍ دا وړې وړې خبرې دي خو که چېرې دا حکومت موږ ته نه حل کوي که نه دې مطلب دا دی چې موږ به بیا دلته ژوند تېرول هسې بکواس دی هسې په زول دی هسې بیا موږ یې سمونه رانو هسې بیا موږ د بریتونه پرېښي هسې بیا موږ ځان ته یې د پښتو یا د پښتو او د پښتونولي که یک طریقه پرې حکومت یې موږ خبر د سنجیدگی خیلی سنجیدگی که موږ دپاره اندا کسان که پیدا نه دي زه سادې نه پټشنور ته پیدل چیسته سوم ګوړی بانوس زه چې سادې ته څوم سادې کې والې نه کینو خو زه صرف دې ته څو چې یاره دا ټولې دنیا ته وښیو دا کور مې ټولو ته یې وښیو چې دا خلک ډېر مجبور دی دا د تعلیم نه مجبور دا د صحت نه مجبور دا د روډ نه مجبور دا د بجلی نه مجبور دا د انسانیت نه مجبور دا د توجه نه مجبور دا د افسر نه مجبور دا د ملک نه مجبور یار مو د هر چی شي نه مجبور یو نه زه چې پړشینور ته څه چیشته هستم ایسی دیسی دیدن دوباره ښه نه چې یا د کمانډین دیدن وکړو یا د بریګیډیر دیدن وکړو څو سره دې دپاره تاسو دپاره څو د حالاتو واج نه یې مو مخونه تور شولو خړ شولو سپین مخ نه کړو یار په دغې علاقې کې څه وکړو چې یاره دا مخ سپین دی دا مخ غمونو نه دی والی دا مخ تکلیفونو نه دی والی داسې مخ دلته نه کړو لاس مې وایي لاس نه پاته لګېږي یار د مو لاسونه دوره ساخت دي چې تو ته پاته لګېږي سپین ګیرې لاس دار کړي ته به یې که لاس نه دی ته یې که طبي دی دوره هغه غریب بچاري بیلچې والی دغه لاس احساس که ما ورته ته به وشي که نه هلته افسر ته ښه نه کېږي په دې هغه ته چې څومره د مو افسران ملکان لاسونه ورکوي هغه لاسونه وختي غوړېږي او سپرا سینټیا وایي هغه افسر ته دا معلومېږي سره دا لاس دی نرم راغلو ښه آباد خلک خو که د خپلې علاقې د لشرزي د موسوزي او د خپلې داسې څوره علاقه دی دې علاقې خلک زه بوزم افسر ته لاس ورکوي که نه هغه ته به د لاس نه ما لاس ترجماني کوي سره دا لاس ډېر غریبانۍ او ډېر مجبوري والا دی خپله خبره سره دا کوو ته ګورې موږ راتګ هغه نه د دې دپاره نه دی تاسو موږ ته که ټایم نه راکوو تاسو یې موږ سپورټ نه کوو تاسو موږ سره تعاون نه کوو دا خو به 2 ورځې نورې چیغې وایي 3 ورځې به نور وایي نور به چې څوره پرې کې زده وي څوره پرې کې سله وي خو څه خبره یې تا کوم ته راسره نه یې خبره یې تا کور کوم ته راسره نه یې خبره یې تا سکول کوم ته راسره نه یې خبره یې تا اسپتال کوم ته راسره نه یې ما ته په دفتر کې څه وایي چې چوک خو راوله چا دپاره یې غواړې هغه خو بلکل صحیح دي هغه بلکل روغ دي ته خو مو ته ګیس جوړوې ته خو مو ته ګډبډۍ شان جوړوې ته حالات خرابوې نه زه دې خبرې بیا ما سره جواب نه وي که دې خبرې ما سره جواب تاسو هم بیا لره غوښتلو خو دې خبرو ما سره جواب نه وي ما سره حکومت که موږ خبرې مني ومني که نه یې مني زه پیدل پړشینور ته ډېر پر امن طریقې ساتم والا که روډ بند کړو والا د روډ نه دی د روډ فټپات نه بغیر زه لاړ نه شم او زه څه نه شم بل بیا نه چې سیده په طریقې به روان یو بلکل په لین کې به روان یو خو یوه 2 3 سپینې جانډې به رسره وي په جانډو به لیکل کړي چیغې نه وایم چې زنده‌باد مرده‌باد وایم ډېر پر امن طریقې سره به څه ته یقین ولره زه چې کله موږ پړشینور ته روانېږو څه ټوله کورمه به تاسو سره روانېږي ټول لوور سنټر ټوله ساده ټول پرکینګ به مو سره روانېږي په دې د هغو هم مصالې شته د هغو هم مطالبې شته دي څه کله موږ ته ورته لږ مخکې شو نه زه پړشینور ته څوم که نه ټوله دنیا به یې موقع شي چې دا چیشته روان دي والې روان دي چی شی غواړي
زه هغه مطلبې غواړو نه څه کوم حکومت پر کولی شي. زه خو هغه غواړو چې حکومت د تورنې لګول در سره شتو نه دي. تو سره محاق دی در سره ایښي دي رکاوې نه. ابډیمې سره د مو روپۍ ایښي دي ایښي دي چونکې مې له راخلي نه و هغه خو ټول ډکوان دي. دا ابډیما دا ابډیا دا ټول انټرنیشنل ډکوان دي. دا د مو پیسه څه بهر نه رسي هغه دلته دو لوټ کوي. خو پښتنه خې چوک نه کوي. د کدیش خبرې دپاره تاسو مو سره تیاری کو. تاسو خپل منځ کې اعتبار والا خلک جوړ کو. پیسو نه خپه کېږو پیسې ما راټولو. که به تاسو پیسې راټول کړو به یې اعتماد والا سړي ته یې ورکړو. ځکه دا مو 200 روپۍ دي. که کله هم مو متفقه طور باندې چې دا تاک زورا شولو تاسو بیا هغه سړي ته ورکړو مو څه ما کېږدو بل څه ما کېږدو. خو چې تاسو زورات شي پیدل راوځو ګوړه نه میلویږي پیدل راشو پوهېږو چې سبا ګوړې نه شي بیګاني ما ته راوځو مو سره شپه وکړو حجرې کې به شپه وکړو حجرې کې نه مو کلي کې جومات دی څو کوم جومات کې تاسو شپه کوم هغه کې به څه نه چې دل خلک بیا حجرې کې شپه کوي کوټې کې زه هم هغو خلکو سم هغه جومات کې شپه کوم سره دا خلک بیګاني راغلي څه خو حکومت ته مسالې نه پرېږدم خپلې مسالې نه پرېږدم خپل مشکلات نه پرېږدم یو مو څه حل نه یې کړي او یو مو څه د خپل کوم ژوند دی دا مو سره هغه نه یې کړی د تاسو ته صرف دې دپاره غلی چې تاسو دې خبرو دپاره موږ سره تیار یو بس ورونو دا مو خبرې دي خدای مو خبر نه دی تاسو خبرې دي